بسم الله الرحمن الرحيم الدفوع المقبولة خجی مخکم دا دفع بیان کړو تعریف د دفع کړو دفع ویل کیږي داوه د مدعا علیه ته چې مدعی کړه مدعا علیه باندې داوه وکي گواهان پیش کی قاضي کله فیصله کړي یا نه کړي الټه مدعا علیه را پاسيږي او په مدعی دا سي داوه وکي چې داغه داوه ور سره ختم شي او کوم حق وي هغه مدعا علیه ته ما غشن پاتې شي دې ته ویل کیږي دفع به مونږ ویلو دفع په دوه قسمه یو مقبوله ده او بل غیر مقبوله ده نو وست دفع مقبولی بیان راته کوي په دې کې ماده نمبر 87 لو دفع دعوى المدعى به دعوى المدعي بمعاينة التصرف تندفع لأن المدعي إذا كان ناظرا وليس مسألة دا چې مدعي په مدعا علیه باندې د یو حق دعوه وکي مثلا د مکان دعوه وکي یا د یو پټي دعوه وکي گواهان پیش کی قاضي فیصله وکي یا اعلان یې کړي الټه مدعا علیه قاضي صاحب ته وایي چې ګوره ما په دې حق کې تصرف کولو په دې کور کې اوسېدل ما په دې پټي کې مې فصل وغیره کرلو او د ښه کتل او څه نه ویل او په دې باندې گواهان پیش کی نو د مدعي دعوه به ورسره ختم شي چې تا خبردار وي کتل دی او څه نه ویل د دې خبرې دلیل دی چې ستا پکې حق نه و وګورئ لو دفع کچر مدعا علیه دفع کی دعوى المدعي دعوه د مدعی به دیتون لیکل دا غلط دی د ډېرو کتابونو کې بمعاینه التصرف ته مدعا علیه دعوه د مدعی لری کی په سبب د دې چې معاینه د تصرف هغه کوله نو تندفع دفقیږي بل ان المدعي اذا كان ناظرا مدعی چې کله کتون کې و مطلعا خبردار وي په تصرف د مدعا علیه باندې الى ان مات پوری لا تسمع دعواه على ورثته حتى کله مدعا علیه وفات شي نو به مدعی داغه په ورثه باندې داونه شي کولای کینه باوریدل کیږي کما مران الخساله خلاصه وكذلك لو مات المدعي همدغه شان که مدعی مړ شي داغه ورثه د مدعا علیه باندې داوه کې نو هم بد داوا نه اوریدل کیږي وكذلك مات المدعي لا تسمع دعوى ورثته كما مر خجي تكمل رد المختار 347 سپدیو لیکلی دا زمنګ بدی کم کتاب منګ سره شامل دی هغه کې 654 جلد نمبر 11 88 نمبر ماده والدعوه تندفع بمرور الزمان ايضا دې تاسو لګ متوجه شي مسله دعوه دا یو اصل یو قانون دی چې داوا دا په مرور زمان سره د فقېږي چې په داوا نه کولو باندې وخواوړي او ډېره زمانه پس مدعي داوا کوي د داوا به نه اوریدل کیږي یو طرف ته دا قاعده او ماده ده او بل طرف ته ماده او قاعده ده چې لا يسقط الحق بتقادم الزمان حق دا په تقادم زمان سره ډېرې زمانه تیرېدو سره نه ختميږي نو ظاهره کې تضاد معلومیږي ځکه یو پیروي داوا بنا اوریدل کیږي چې زمانه تیر شي او بل پیروي حق چې دغه ختميږي نه اگر چې ډېره زمانه تیر شي نو موږ دې کې تطبیق کړو چې دواړو محلونه بیل تاسو متوجه شئ وته کوم دې کې چې وایي حق نه ختميږي نو دې مطلب دا دی کډېره زمانه تیر شي او چا د چا حق نیولې اگر که قاضي صاحب د مدعي دعوه وانوري فیصله پیونه کی خود دې بدا مطلب نه چې دا حق مدعا علیه سره دی دا دغه لپاره حلال دی او دا د مدعي حق نه دی دا مطلب به نه به هر حال با هغه د لپاره حرام وي او هغه ته علم وي چې دا زمانه دی او ومم ته ګټله نور لپاره د دې سره چې حق مدعي تور کی ورسېدلې پی او مخکې ماده کې چې بمرور زمان بنا اوریدل کیږي نو معنا دا قاضي به فیصله نه کوي او ری دا مطلب نه چې حق د مدعي ختم شو نو به مونږه
هغه نچوړ ولري ایستلی وغه داسې چې ډیره زمانه تېره شي نو قاضي به دعوه نه اوري حق قاضي ته علم راشي حاکم ته علم راشي چې مدعي په حق باندې دی او دا حق د پرشتیا و دی اگر چې ډیره زمانه تېره شوي بیا به هم دا دعوه اوري پوه شولې پې نو دا دویمه قاعده هغې سره لګي یا مدعا علیه اقرار وکړي چې دا ډیره زمانه تېره شوې ده خو دا سړی کومه دعوه کوي دا دعوې صحیح ده نو په دې صورت کې سره د مرور زمان نه بیا به هم حاکم او قاضي دا فیصله اوري دعوه به اوري او فیصله به د مدعي په حق کې کوي بهرحال کله چې مدعا علیه اقرار نه کوي قاضي ته علم نه وي نو قاضي به فیصله نه کوي ولې نه کوي چې ډېره زمانه تېره شوي ځکه چې کله زمانه ډېره تېره شوي نو احتمال د دوکې پکې ډېر دی او بله وجه دا ده چې دې شي په معاینه باندې کوم ګواهانو او دا شی لیدلی چې د حق د مدعي دی په هغې کې ډېره زمانه تېره شوې ده نو کېدای شي د هغو هغه حافظه کمزوري شوي اوس ورته پوره یاد نه وي بهرحال احتمالات پکې د دې ډېر دي چې مدعي دوکه کوي نو اوس کم مدعي دوکه کوي کم نه کوي د دې پته نه لګي او تاسو ته پته ده چې کله یو شي پته نه لګي د هغې په سبب ظاهري فیصله کېږي نو سبب ظاهري دا دی چې دومره وخته پورې دی ولې دعوه نه کوله معلومیږي چې ستا حق نشته دی نو بس سبب ظاهري دا وګرځولو چې مرور زمان ډېره زمانه تېره شوې وه نو بیا به د مدعي دغه دعوه نه اورېدل کېږي دومره پورې ورسېدلی بیا حقوقو په اعتبار سره فقهاو تقسیم کړی چې څومره زمانې پورې به دعوه نه اورېدل کېږي دا خبر هم ذکر کړې وه چې عام طور زموږ فقهاو مطلقاً 36 سال لیکلي دي چې 36 سال کې دننه دننه څوک دعوه کوي اورېدل کېږي به او که د هغې نه زیات وي نه به اورېدل کېږي خو اکثرو فقهاو تقسیم کړی هغه دا چې که چېرې یو عام حقو مثلا چا لاره نیولې ده یا دغه شان عمومي حق دغه کوم څه ورته وایي چراګاه چې هغه چا قبضه کړې ده یا مشترکه غر دی هغه چا قبضه کړی دی نو اگر که 50-50 سل کاله تیر شوي بیا هم دعوه که خلک کوي حق والا نو قاضي بیا اوري په دې کې د دعوې د اورېدلو دپاره څه حد بندي نشته دی دویم کله چې د وقف مسله وي وقف ځمکه باندې چا قبضه کړي مسجد مقبرې دغه شان عیدګاه وغیره نو هغې کې بیا فقها وایي 36 سال دي واقفین چې دي متولین وایم هغه که دعوه کوي چې بلانکي قبضه کړې ده 36 کالو پورې کولی شي دې نه که زیات ټیم تېر شو بیا دعوه نه اورېدل کېږي او دریم کله چې حق د امارت حق وي حکومتي حق وي او مثلا حاکم چې یو ارض المواد چاته ورکړې ده هغه ځان له آباده کړې ده بل کس پې دعوه وکړي چې دا ارض المواد د پلانکي سره ورسره ده دا حاکم اصل کې مال راکړې ده ما نه قبضه کړې ده نو دغه مدعي دعوه چې دا به تر 10 کالو پورې اورېدل کېږي او د 10 کالو نه که زیاتو که بیا دا وایي د پلانکي سره چې په تصرف کې کومه ځمکه ده دا یې مال راکړې وه دا به نه اورېدل کېږي 10 کالو کې به دننه دننه دعوه دایره کوي هله به قاضي اوري او ګواهان که ورسره نو بس چا سره چې جاګیر دی هغه نه بیلي بل له به ورکوي څو شو 3 څلورم نمبر چې عام حقوق وي شخصي نو په هغې کې فقها وایي 15 کلونو پورې به مدعي دعوه کوي که دې نه زیات ټیم تېر شو نو بیا به د هغه دعوه چې لا تسمعو نه به اورېدل کېږي مجموعي طور څو جوړ شو 4 مثلا د دې عمران مولوي صاحب سره پټی دی زه پې دعوه وکړم چې دا زما دی شخصي دعوه ده د کله نه دی نو که چېرې 15 کالو نه کم ټیم تېر شوی بس صحیح ده قاضي به فیصله کوي که ګواهان مې راوستل او که دې نه زیات ټیم تېر شوی دی اگر چې ګواهان مې را سره دي دغه دعوه به نه اورېدل کېږي خو بیا هم به اورې اخیره کې د دې به دا مطلب نه وي چې قاضي دعوه وانه اورېدله او دغه حق مدعا علیه سره پرېښودلو نو بس حقیقت کې اخرت په لحاظ سره د مدعي حق ختم شو مدعا علیه مالک جوړ شوی دا مطلب به بالکل نه وي لکه څنګه چې
هغه بل ماده کې دي چې لا يسقط الحق بتقادم الزمان. تاسو پوه شولې او ور سره به دغه لګوي کچري حاکم ته علم را لې چې مدعي په حق معنی دی یا مدعي اقرار وکړلو اگر چې کلونه تیر شوي 50 شپېته سل کال تیر شوي په څلورو قسمونو کې د کم قسم سره تعلق وي بهر صورت با داوا اوریدل کیږي ورسېدی. اوس وګورئ 88 نمبر ماده والدعوه تندفع بمرور الزمان ايضا اي مطلقا قاعده ذکر کړله اذا كان الترك بالعذر من كون المدعي اچھا جی دا خبره مې نه وکړې دا پکې پاتې شوله کچري ترک داوا په دې درې صورتونو کې د یو عذر په وجه سړی ته عذر او ترک داوی ځکه کړي ولې ونیو داوی نه کوله ماشوم داوی نه کوله غایب نو چې کله نه رااله اقا وخت نه به اوس منګ حساب کو کله نه چې رااله لیونه کله نه روغ شو ماشوم کله نه بالغ شو په خوب د پوي شو دی وخت نه به حساب کو لس کال تیر شوی دي کنه یو قسم کې بنزل لس کال تیر شوی کنه بلکې 36 کال تیر شوی کنه عذر نفس به حساب کو نو وی اذا كان الترك بلا عذر من كون المدعي غائبا کچری ترک بغیر د عذر نه وو هغه دا چې مدعي غائب او عذر بیانې یا ماشوم یا لیونه ولی سلامه ولیونو د ماشوم ولی ونی سره ولیم نو چې هغه داوا کړی وي او کون المدعي چې مدعي امیرو مالدار سړیو حاکم قاضي جائر او ظالم يخاف منه دنيره کېدل داوا بچانه شو کوله قاضي مو ایام کسان مالدار سړیو مطلب حاکم او ارض وقف یا د وقف زمکوا وليس لها ناظرون اغه د برزوک ناظر نو دا آزار دي چې کله د وقف د زمکه ناظر رااله مخکې چې څومره کلونه تیر شوی دي څه اعتبار ولا نشته دا وکول شي نو سی لا تسمو دعوت الدين والوديعه والملك والاقار دا شخصي ملک خبره ده کدي کې څومره کلونه پوری با دا وکي بندر والميراث بعد ان تركت 15 سنه نو اذا كانت دوا في طريق الخاص دا مغه شخصي ده لا خاص لار کې اوسره داوا کوي والمسیح چې دا لار ازما په پټي کې ده بلتنی ولید مثلا والمسیح دی وبوزه دی لخته د ازما شخصي ده او حق شرب او د وبو د حق ازما شخصي ده نو دا داوا بکئی 15 کالو کې دن پوري فلا تسمو بعد 15 سنه وان كان في عقار الوقف ندی کې وسمره پوری داوا اوریدل کیږي 36 کا فللمتولد بارد اشتري يدعيها الى 36 سنه ودعوى الاراضي الاميريه اګورنمنت کمیزمه کې دي چاته تصرف د پاره ورکړې د کار کروندې د پاره نو بل په داوا کې اوریدل کیږي با لسو کلونو پوری داغه نزيد لا تسمو بعد مرور 10 پس د 10 سنین لس کلونه خو به نه اوریدل کیږي. ماده نمبر 91 لا يسقط الحق بتقادم الزمان دا د وساقه قاعده زمانه ډیر تیر شي چې حق ور سره ختميږي نه اگر چې قاضي فیصله وکي هم حق د مدعي نه ختميږي کله خلاف فیصله وشي او حقیقت کې نه مدعي حق وي وین تو اگر که زمانه ډیر وګد تیر شي نو سپکې دا وي ماته سویلي کدي څلور وړو صورتونو کې مدعا علیه کلم اقرار وکړلو نو مدعي ته حق قاضي ور کوي دا سم ویلو کنه وي حتى اذا اقر المدعى عليه بالحق بانه چې دا حق چې د مدعي د بار دی په حضور الحاکم وکي دا قاعده د اشاره شوله چې اقرار چې دی یا گواهان دی ول اعتبار دی خو د قاضي په مجلس کې به حضور الحاکم یادي نو کده سي مدعي اقرار وکون يحكم بموجب الاقرار د اقرار کوم حکم دی چې په مقر دی دغه شی لازم شي هغه باندې به فیصله کوي واما اذا لم يقر المدعى عليه في حضرة الحاكم کله حاکم په حضور کې اقرار نه کړي دغه اقرار لبه څه اعتبار نشته حتی که دغه اقرار مانی مدعي گواهان پیش کړي د قاضي په مجلس کې چې بلان کې ځای کې اقرار کړي و دای گواهان دي هم به نه قبليږي. خري ودع المدعي بكونه يقر في محل آخر داوا مدعيو کی چې بكونه مدعي چې د اقرار کړي په محل آخر کې دا بناوري دل کیږي فكما لا تسمو دعواه الاصليه لا تسمو دعوى الاقرار داوی اصلیه چې د قاضي د مجلس غیر ناوري دل کیږي د غشان
کدی معنی ګوان پیش کی چې اقرار یې کړی دی د قاضي د مجلس نه غیر بل ځای کې اقرار کړی دی اوس ګوان د قاضي په مجلس کې پیش کېږي لا تسمعوا دعوى الاقرار دا بنا اوریدل کېږي اچھا لږ شان سبا ولكن الإقرار الذي ادعى إن كان قد ربط بسند دغه کنه لا شان سبب دا دعوه الاقرار موږ څنګه ولګو د سینه دی ښه تاسو لږ متوجه شئ واما اذا لم يقر المدعي عليه في حضرة الحاكم ودع المدعي بكون اقر في محل اخر فكما لا تسمع دعواه الاصليه دې مطلب دا دی مولوی صاحب چې څنګه اصلي دعوه د قاضي مجلس نه غیر څوکۍ د غداوی له اعتبار نه باوریدل کیږي هم دغه شان د اقرار دعوه کوي د اقرار دعوه چې دا د قاضي د مجلس نه غیر کې د سوایو موږ د سویلو کنه چې دعوه د مجلس په مجلس ته قاضي کې کوي او د کوم اقرار دعوه چې کوي هغه د قاضي د مجلس سبار شوی دغه مو وایي دغه به دوباره راځو دا څه مسله ده څنګه چې وسره د قاضي د مجلس سبار په چا دعوه کې د غداون له اعتبار نوي هم دغه شان د یو سړي د اقرار متعلق دعوه کوي د قاضي د مجلس نبار نو دغه له اعتبار نه دا یادې اوس کې یو سړی د چا اقرار باندې دعوه کوي د قاضي په مجلس کې او گواهان راولي چې ما لپاره دا اقرار کړی دی دا به اوریدل کیږي ګوره تاسو پوه شئ کنه دغه اوریدل کیږي اند څه واما اذا لم يقر المدعي عليه اقرار ونقل حضور د حاکم کې او دعوه وکړه المدعي بكونه اقر في محل اخر بل ځای کې اقرار کړی دی لا تسمع دعواه د دعوه نه اوریدل کیږي هغه اصليه لا تسمع دعوه الاقرار چې د اقرار دعوه دا به نه اوریدل کیږي دا موږ چې کوم اوس وضاحت کوم دا صحیح دی ښا ولكن الاقرار الذي ها کچری اقرار داسي ادعى ان كان ولكن الاقرار الذي ادعى ان كان قد ربط بسند ما تسيلك الاستاذ واقعي كان او بيبسي المعروف دا عبارت باندې لګو کوم چې اول مخکې صورت منګ ویلو دا ورپسې عبارت هم دا غي سره لګي چې د قاضي د مجلس سبار څوک داوه کې اعتبار ورل نشته او که د قاضي په مجلس کې داوه کوي د اقرار چې پلان کې چې اقرار کړي دي د داوی اوریدلو ته اعتبار نشته وي دا بناوري تاسو پیږي د قشانی ولګوي خدا به علي چې گواهان دي ځکه چې گواهان به خو مسله ده د اقرار خو اوریدل کیږي په اقرار چې گواهان ورستنه عبارت ور سره به لګي ګوري قاضي صاحب دې سړي اقرار کړی دی پلان کیږي کې نو قاضي بر دې سړي داوا نه اوري ها که گواهان ور سره به اوري یو یا خط راوړي خط پاغي کې د اقرار کړی دی مقر لیکلی او د لیکل معروفي د مهر و غیره به لګیدلې نه به قاضي مني ونه رسیدلې به کنه صحیح تعبیر ونه شو ولكن الاقرار الذي لكن اقرار هغه ادعا چې داوی کړی دا یا ادو یا د کوم اقرار چې داوا شوی دا ان کان قد ربط بسند دا په یو سند باندې او بسند ما په یو صفحه باندې لیکل شوی ورپسې دا عبارت هم لګی څنګه چې موږ د کتاب کې دی وخط المدعى عليه معروف المعروف نه دی معروف دی کنه دا به حال شي جمله حال دا چې خط د مدعى عليه معروف مو مقدما مخکنه تسهال کې چې مخ کې ونه دا معروف حالانکه رستو دی شری مجلی حواله ورکړل ته عبارت ده سده ان کان قد ربط بسند حاو لخط المدعى عليه یو سند چاغه احاطه کړو بخط د مدعى عليه باندې کوم مدعى عليه المعروف چې کوم معروف مدعى عليه ده یا معروف خط ده او ختمه یا د مدعى عليه مهر دی هغه په لګیدل دي مقدما مخکنه دا معروفو
ولم يوجد مرور الزمان من تاریخ السند الى مدد الدعوه سند کې چې کوم تاریخ لیکل شوی دی تر مودې داوی د بار ډیره زمانه د تیر شوی بیا غي سره حساب وای 15 کلونه 10 کلونه 36 نتوسمو داوا الاقرار د اقرار ولکم داوا د داوا به اوریدل کیږي چې خط لیکل وغیرہ موجود پی تاسو پوه شولې برحال مخکې راځي 92 لا اعتبار لمرور الزمان في دعاوى المحال التي يعود نفعها الى العوام اسی لګلی کنه دا ویلیو شروع کی چې د یو داسې شي دعوت څوک کی چې دا غینه فټول خلکو ترسي نه کې کډې زمانم تیر شوی دا داوا با اوریدل کیږي لا اعتبار اعتبار نشته لمرور زمان لره ډیر زمانه تیر شوی په دعوت هغه محلونو کې هغه زینو کې التي يعود نفعها چې دا غنه په بس کې ال العوامي شر مجلک دي للعمومي عمومي حق په جمانه لکه طریق عام ته وګوره کنه دا وسر چا حق دی دغه شان نه هر در چا حق دی مرعا شراګه در چا حق دی ماده نمبر 93 لا يعتبر مرور الزمان في دعوة طلب من المفلس الا من تاريخ زوال الافلاس وليس دا مسله قدري کې مونږ ویلی و یو سړی مفلس ته قاضي فیصله غریب دی قرضدار دی قاضي فیصله وکړه د افلاس چې د سره نور چیل مکوي پیسې ور سره نشته بډې زمانه تیر شول قرضداري را قاضي سی په سوسه پیسې دی پیدا شوی دی منګله تزمن قرضونه والا نو که زمانه ډیره تیر شوی دغه داوا با نه اوریدل کی تاسو سپوري ولی داوا نه کوله البته دا زمانه ډیره تیر شوی دا به د کم وخت نه حسابي کې د کم وخت نه چې قرض دی غنه نه د کم وخت نه چې د افلاس ختم شوی دی مالدار شوی دی هغه وخت نه به حساب کوو مثلا قرض یې پیدا قرض چې د کم وخت نه دی هغه شپاله سول سکاله وشو او د افلاس چې ختم شوی دی هغه دول دیار لسکاله وشو اوس به اوریدل کیږي اعتبار و مونږ چاله ورکو د زمانه کله نه چې د افلاس ختم شوی وګورئ لا يعتبر مرور الزمان في دعوة طلب من المفلس الا من تاريخ زوال الافلاس مثلا لو ادعى يوم الدعي جو قرضخوا دعوه وکي علامن باغ قرضدار باندې تمادا استمر افلاسه د چا چې افلاس دا استمراري نیولې وي منزل کلونه او بیرست وتحقق يسار مالداري متحقق چې بعد ذلك صداوه کی بانه قبل 15 سنه دا عبارت په نه دی پوره چې مخکې د 15 کلونو نه دا سړی مالدار شوی دی یعنی 15 کلونه نه دي تیر شوی ما تاسو ویلو اصل کې عبارت شرع مجله کې د څه دی بأنه قبل 15 سنة كان لي عليك من الجهة الفلانية كذا دراهم فتاما نزما دمر دراهم ولما كنت مفلسا من ذلك التاريخ إلى الآن هر کله چې ته دا پلان کې تاریخ نه تر اوسه پورې مفلس وي لم يمكن الادعاء مكن يمكن لم يمكن نو ما د پر ممکن نه وداوا ما نه کوله ولا اقتدارك الان استاد وست اقتدار په وجه چې تاسو اوس پیسې راغلي دي على ايفاء الدين یعنی تقادر شوی فی الحال د قرض په واپسې باندې نو ادعي عليك به باغه باندې پتا داوا کوم نو تسمو داوا هو الته دې سيدي داوا به اوریدل کیږي تاسو ورسېدلې برحال لم يقدر على وتحقق يساره بعد ذلك دغه پلاس نه پس د يسار چو کتاب تراشي کله راغله متحقق شو بانه قبل 15 سنه لم يقدر على الدعوه چلک مخکې د 15 کلونو دا قادر نه یعنی مدعي وي ز قادر نه و چې داوا مې کړی و وجدا ولأجل افلاس المدعي چې دا مفلس او وس چون کې مالدار شوی رزه اوس داوا کوم نو تاسو داوا هو تاسو په دې عبارت پوه شولې څنګه وای ګوري
لو ادعى على من تمادى افلاسه 15 سنه بنزل سکلوننا استمرار سره غریب را روان دي وتحقق يساره داوی وکړه چې اوس مالدار شوی دی بعد ذلك بانه قبل 5 ځان یدي زچوما مخکره بنزل سکلوننا لم يقدر للدعوى بان قادر نوم لاجل افلاس المدعى عليه غریب کننو اوس کوم تسمو دعواه 94 نمبر ماده ادعى رجل الآخر مالا وحكم به الحاكم فتفع المدعى عليه بأن المدعي بعد الحكم له بالمال قال إنه لم يكن ملكي مدعي دعوه وکړه مدعى عليه باندې عمران ما باندې دعوه وکړه شستا سره دا کم کور دی د ازما دی یا پیسې پتا باندې ازما پوری دي گواهان راوصل قاضي فیصله وکړه وس مدعى عليه دفع کوي واپس وی جی وی دا چې کله ستا فیصله وکړه دوی ویل چې زما پته هیڅ حق نه واسي مې درنه واخستو او په دې باندې مدعي گواهان هم راولي نو پس به مدعي ته وایځه خپې ووا د خیر سره حق مقدي ختم شو دفع دکا وګورئ ادعى رجل الاخر مالا صحیح وحكم به الحاكم فدفع المدعى عليه مدعي غریب ولا حق ورکی بان دفعوا کی مدعي ما مدعي دفعوا کی چې مدعي چې بعد الحكم له پس تاغینه چې در بار فیصله وشول د مال قال ویلی انه لم يكن ملکی ما ملک نو وبرهن او مدعيه گواهان امراولي على ذلك نصح دفع سيدا واسترد منه المال مال بتي واپس واخلي لان قوله لم يكن ملکی نو مراد د دین د چې الملك في الماضي ماضي کې زما ملک نو بس اسم من اخستي او قاضي په زور باندې فيكون مكذبا نفسه برهل ځان مکذب دی نو دعوه به ختم شي خجی ماده نمبر 95 ادعى على رجل 100 درهم فقال المدعى عليه ما لك علي شيء فبرهن المدعى عمران ما من دعوه وکړل بتاز مزر درهم دي ما ورته ویل بما دي یو روپۍ نشتا د گواهان را وصل قاضي فیصله وکړه به ته ویل جی دغه پیسې په ما وی خو ما وته ورکړې دي کنه واپس او به ما پاغي گواهان را وصل نو اوس به د دفع قبليږي اگر که ظاهره کې تناقض معلومیږي شروع کې میول ما باندې د حق نشته دی او سویم په ما دي حق ما در کړی دی خو دلته د تناقض ختميږي کنه توفیق ممکن دی فی الحال د ربانه نشته زما دا مطلب او اوس چې متا په ما وی ما در کړی نو هغه مخکې نه خبرې کوم نه پوهیږي به ادعى على رجل 100 درهم فقال المدعي وي ما لك علي شيء فما دي څه نشته فبرهن المدعي على دعواه فدفع المدعى عليه بأنه أدى المقدار المدعى به مقدار د مدعى به هما ادا کړی د مدعي ته او بأن المدعي چې یادا چې مدعي هو مخکنه ابرأه منه سيدين بری کړی ما نصح الدفع لعدم التناقض دفع سيدا او دا کم تناقض چې ظاهره کې خاري د حقیقت کې تناقض نه دی 96 نمبر ماده ادعى على رجل 100 درهم فدفع المدعى عليه بأنه ادى الى المدعي 50 درهم منها دما باندې داوا وکړه چې پتا می 100 روپۍ پوری دي 100 درهم خجی زه په دفع وکم او غواهانم درا وصل سلی ثابت کړلې زه دفع وکم چې 50 په کې ما درکړي دی او باغې ز غواهان راواله مانه دا دفع صحیح ده صرف 50 په پاتې شي ادعى على رجل 100 درهم فدفع المدعى عليه بانه ادى زه چې مدعى عليه وي زه چې ما ادا کړې مدعي ته 50 درهم منها وانکر المدعي د دین انکار کوي نسي هذا الدفع خو شرط چې شهود د مدعي عليه بذلك مدعي ګوان به دې موجودي اصل کې دفع کې مدعي عليه چې واپس جوړيږي مدعي جوړيږي خري ماده نمبر 97 ادعى عليه مالا فدفع المدعي عليه بان هذا المال عمران ما باندې داو کې بتاز مزر روپۍ دي زوی مشه دستا کې مې 100 روپۍ په ما باندې دي گواهان هم دراوستي دي قاضي بس بالکل فیصله کوي یې کړی دا خو ځکه قاضي صاحب ته ویما قاضي صاحب د 100 روپۍ په ما کې میرا پوری دي جواری پیسې دي او ما سره گواهان هم وي او یو ویما شراب مې په خرڅ کړی شراب ربانی خرڅ کړی او دغه پیسې دي خنزیر ربانی خرڅ کړی او دغه پیسې دي او گواهان راواله منو دا دفم سیدا حق نه جوړیږي چمانه والی ادعى عليه مالا فدفع المدعي عليه بان هذا المال شيء مال قمار دا خو قمار ولا مالو يا ثمن خمر
وبرهن على ذلك قبل هذا الدفع 98 ادعى على رجل مقدارا من الدراهم فدفع المدعى عليه بأنه أداه له خجي وأحضر شهودا شهدوا بأداء ذلك المقدار مامن عمران داو کی بتاز ما 100 روپۍ دي گواهان را ولی قاضي په سلام کی زو واپس دفع وکما چې ما خو 100 روپۍ ته درکړي دي کنه زه باغیم گواهان را ولما ته دا مسله خو مخکې شوی نو وڅ اور پسې لګ ټکه بدل لې البته گواهان دا ونه وي چې دی مدعی مدعی ته کومه پیسې واپس کړي دا دغه قرض یې واپس کړی دی دا ونه وي سره دومره وي ها دومره پیسې واپس کړي منګ لیدلو نو استاد فهم صحیح ده ځکه اصل کې د چا چې بچا معنی حقي مثلا قرض یې پیدا یا د مبي پیسې په پوری دي یا امانت ده نو چې دا بچا معنی دی دا پیسې ور واپس کړي نو د شریعت د طرف تعین دي چې د کوم حیثیت نه حق په پوره دی همغه حیثیت نه واپس کړي دغه تعین کافی دی که گواهان دغه تعین وکیو کوي نه کی لکه رمضان مې راشي کسله مطلق وی روزه نیسم د رمضان هغه کیږي ولی تعین د شریعت د طرف بشته کنه دا نور الانوار قیاس کې دی چې چا په چا باندې حق وي او هغه حق هغه ته واپس کړي اگر که ورته تعین ونه کی چې دا دغه مبارک شو بهر صورت به دغه نه حسابيږي وګورئ ادعى على رجل مقدارا من الدراهم فدفع المدعي بأنه أداه له وأحضر شهودا شهدوا بأداء ذلك المقدار ولكنهم لا يعلمون بأي جهة كان يطاع هذا المقدار صح الدفع على الرأي الراجح ادعى على رجل دارا ورثها عن أبيه فدفع المدعي بأن المورث أقر قبل وفاته أنه ملكي صح الدفع على الأصح عمران ما باندې داوو کې ساس رقم کور دې د ازمار پلان نه پاتې شوی دی ماته په میراث کې مال راکه غوان امراولي قاضي به سره کړی یعنی ز پسې واپس دفع وکم چې ګور استا خبره ټیک د سار پلار کورو خو بجون کې مار پر دې اقرار کړو استا پلار په کې اوسېدل یار څو مار پر جون کې او دې منی غوان را ولما نو به دفع مقبول ویها ادعى على رجل دارا ورثها عن أبيه فدفع المدعي بأن المورث شري أقر قبل وفاته استا مورث خو د وفات نمخ کې اقرار کړو چې انها ملکی د ازما د دار خو وصح الدفع على الأصح ماده نمبر 100 ادعى على رجل أن أباه أوصى له بثلث ماله فدفع المدعي بأن أباه رجعن هذه الوصية زب عمران داو کوم استبلر ما د بارا د یو لک روپو یا د پلان کې پلاټ وصیت کړو لہذا مال راکا غوان امرا ولما نو عمران دفع کی چې بالکل تار پاره کړو منو خو په ژوند کې وصیت نه رجوع کړو واپس رجوع خو ژوند کې صحیح او په دې غواهان راولي نه دفع صحیح شو ادعى على رجل ان اباه اوصى له بثلث ماله فدفع المدعي بان اباه لك ما بلار چې دي رجعن هذه الوصيه اخذ وصیت د رجوع کړي وا بلکې او ان كل وصيه في حال حياته چې څومره کړي ټول نه رجوع کړي وا اگر که استاغي متعین کړي نه خو ویلیو چې ما څومره وصیتونه کړي ټول نه رجوع کوم بده غوان راولي يقبل هذا الدفع على القول الصحيح وقس على ذلك فلا حاجه الى مزيد الاكثار بس کې ورکه کې بین اور ونه شوبسي